بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو برون سبق کې منګه په دې حروف اصلي او د حروف زائد تعریف کړو. اوس په منګه دې کو کنه چې دوه ځای په سبقونه وایو. مطلب یو اوله حصہ کې منګه دا طرف وایو د قوانین وایو قاعده وایو او په دویم حصہ کې منګه راګردان طریقې زده کوو. نو سیب اول نه حصہ کې منګه د حروف باس کوو. پرون منګه په سبق کې د حروف دوه قسمونه ویلو چې د حروف څو قسمونه دي؟ دوه قسمونه دي. یو حروف اصلي دي او بل څه دي؟ حروف زائد. حروف اصلي او بل حروف زائد. حروف اصلي منګه څو تعریف کړو؟ دوه تعریف کړو. اولنې تعریف سره چې د وزن کولو په وخت کې دا خبرو په کو غره ښا چې د فاعل لام په مقابله کې دي نه د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کې په مقابله کې کوم حروف راغلي ته سوې حروف اصلي او حروف زائد چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کې په مقابله کې نه راغلي نو دي ته بسوي حروف زائد. واښو به معنی څور دوی حروف زائد. او دویم تعریف سره حروف اصلي څه دوی چې دا باپا ټول څه وکړي راغلي نو دې ته سوې حروف اصلي او چې په ټول څه وکړي نه راغلي نه ته سوې حروف زائد. نو موږ باندې څه کوو کنه چې په دې کې دا د فاعل لم نه علاوه څه شی دی کنه اب ټول لکه زائد وي لکه هغه کواو راغلی کتوم راغلی کتون راغلی واښوي لکه دغه مثالونه چې ما تاسو ته د قران مجید نه وې نو زه تاسو ته مثال وایم په قران مجید کې لکه تواعدتم دا دې به څه وزني تواعدتم بروزني تفاعلتم تفاعلتم سوزن دي وز ما د لري حروف اصلي وخیا نو ما ته دې څه بولی کومګه تا واو الف عین دال تا میم او بیا باندې لګو تا فا الف عین لام تا میم وز راکته کې شو واو عین دال واو عین دال لا بګی شو دا به حروف اصلي شول او دا یو تا او تا او میم دا به څه شو حروف زائده. اخرجوا بروزنه افعلوا په دې کې حروف اصلي زائد کم دي خارجین به اصلي دي او الف به حمزه او واو به سره زائد دي. هغه پوه شو په دې معنی پوه شو ها لمه کرمتن وزن فعلتن پدې کې ماته صرف زائد حروف غوښه تا صرف زائد تانون دا خبره تاسو ته راغل لګا نه وست دي حروف زائده نه د دې دوه تقسیم دي حروف زائده دوه تقسیم دي ما ته فکر شته کتابونه باندې کولاو دي باندې اولنې تقسیم دار نمبر 1 د حروف زائده دوه قسمونه دي یو دی زائد مکرر او یو دی زائد غیر مکرر. مکرر خدا ده ها مکرر تکرار ویل کی بار بار یو څه ویل نو مکرر معنی چې یو ټکه دو پیری راغلی په دې کلمه کې یو ټکه دو پیری راغلی دې د مکرر وای پوه شئ لکه دې مې ضربا نو بری کې سر کم ټکه دو پیری نو موږ وای دا را به مکرر ده را سره مکرر ده پوه شئ مې معنی ها نو فعل نو صورف دی بګه یو بګه د عین بګه سره دو پیری دې ته سو مکرر. تقبل پدې کې څه شی مکرر ده ها دا یو پیری راغلی لکه ځکه مشدد حرف سو پیری دو پیری یو پیرا ساکن او دو پیرا اوله کې موږ لا خبره کړو تشدید او مشدد څه ته وایي اوله کې موږ نه ویلي یو حرف دو پیری ویل دي ته څه وایي تشدید وایي یعنی یو پیرا په سکون سره او بل پیری لا په فتحې سره پوه شو به معنی یو زائد مکرر وي ایو زائد غیر مکرر وي سوي زائد مکرر څه ته وایي چې کم حرف زیات راغلی دی دا به کې دوه پیری راي
کم حرف زیات ده نه سو پیری نه دو پیری نه او زائد غیر مکرر چې کم بګي زیات وي خو مکرر نه وي زائد وي خو مکرر څه مطلب وو یو حرف پیری نه وی راغله زائد غیر مکرر چې یو حرف زائد وي خو دو پیری لکه دوی مې احمر نو بدی کې څه شی پکې زائد ده یو را او دا را چې نه مکرر ده کنه را مکرر ده کنه ها وص فعلتم زي ما نصرتم فنصرتم کې څه شی پکې مکرر ده څه شی پکې زائد ده تا میم پکې زائد ده کنه او تا میم مکرر ده نه نه دې ته موږ زائد غیر مکرر څه ورته زائد غیر مکرر پوه شو به معنی ها وزمه تاسو ته ضربتن پدې کې اصلي او زائد حروف وغایا زواد را بابا کسری او تن دا په کسره زائد ده دا تن دا زائد مقرر ده که غیر مقرر ده مقرر تا په دوه پیری راغله نو به دوه نو دا تن لا چې دا زائد دا تن په مګر تن په جمع باندې وایو تن په دوه پیری شته نشته پکې پوه شو به معنی نو زائد مقرر څه ته ویل کېږي چې په کلمه کې یو حرف زائد وي زائد نه پیژنم زائد نه پیژنم زائد چې د وزن کول په وخت د فاعل هم کې مقابله کې نه د فاعل هم کې مقابله کې نه راغلی او هغه مکرر راغلی یعنی دوه پیری راغلی دې زائد مکرر وای پوه شوي او زائد غیر مکرر چې یو کلمه کې یو حرف ته دا زائد وي د فاعل هم کې مقابله کې نه راغلی او هغه دوه پیری نه راغلی په دې باندې پوه شوي زائد مکرر غیر مکرر به جنو وز د زائد مکرر او غیر مکرر په اړه کې دی خو ګورای مله نه کې نټل مو د زائد مکرر او غیر مکرر د لپاره دوه خبرې یادول دي یو خبره په کتاب کې لیکل یو نه دی لیکل د زائد مکرر دا دی د دې لپاره یو خبره دا چې زائد مکرر دا په حروف تهجی په هر حرف کې راتلی شي الف په کې ډبل راتلی شي با په کې راتلی شي تا په کې راتلی شي لکه په دې مثالونو کتاب وکړل دلته کې څه مکرر دی را دلته کې با دلته کې را دلته کې عین نو زائد مکرر د لپاره دا خبره ده چې دا په حروف تهجی په 29 حرفونو کې هر حرف چې اندر راتلی شي پوه شو به معنی او دا حروف زائد غیر مکرر چي نه په لس حروف کې په حرف سره راځي په څو حروف سره لس حروف دا لس حروف تاسو ته مغول له دویم خبر ذکر کوم لاول د دویم خبر ذکر کوم دویم خبر دا چې دا حروف زائده نه دي حروف زائده دا چې مکرر وي نو دا بیا د عین کلمې مقابله کې ډبل لګري او یا با د لام کلمې مقابله کې براغلي ډبل لکه دسی بنئ چې د عین یا د لام په مقابله کې راغلي بلکې یا به صرف د عین په مقابله کې یا به صرف د څه په مقابله کې لکه دا ذره باندې کنه ذره با د دې وزن سره فعل ذره په وزن سره نو ګوره موږ به چې لیکو یې د سې صاد را با کنه او فا عین عین لام فا عین عین لام نو ګوره دلته کې د دوه عینونو په مقابله کې دا را کنه ها دلته کې احمر را بازو احمر را سو بازل کې احمر را بر وزن افعل لا دا بیا وزنونه بر وزن ان شاء الله افعل لا نو دلته کې دا دوه راګاړي دي خودوانه د لام په مقابله کې دي دوه راګاړي خودوانه څه په مقابله کې دي نو دا زائد مکرر چې کمی کنه دا به د یو حرف په مقابله کې خو هغه حرف چې نه په فاعل لام کې به هغه حرف دا به مکرر وي زائد مکرر دا چې په کم کلمه کې راغلي دي نو په وزن کې به صرف یا په عین کې به مکرر راغلی یا د عین په کې دوه پیری راغلی یا په کې لام دوه پیری راغلی په دې خبره باندې پوه شئ یا په کې عین دوه پیری راغلی یا عین یا لام په کې مکرر وي په دې باندې پوه شئ تاسو ها او زائد مکرر په حروف تاجی کې په کوم حروف سره راتلی شي په هر حرف سره راتلی شي او حروف زائد غیر مکرر چې نو دا به فلسو حروف کې په حرف سره راځي په څو حروف کې فلسو حروف کې راځي په څو حروف کې دا زموږ استاد موږ دا سبق کوی موږ دې په څه کړو وخت سي دا کړو وای چې یو الګ د خپل استاد د پوزو کو چې استاد دا حروف زائده کم دي نو هغه ورته وی سالتمونی ها سالتمونی ها د دې مطلب دا دی چې استاد دا ما تاسو باندې پوښتنه کوم ما ته دا ویلو سالتمونی ها
ما ته دا ویلو ته زمانه بیا دې په باره کې جنان بیا ته پوښتنه کوم سالتمونیها تاسو د پوښتنه کړو زمانه دې په باره کې او ما درته ویلو هغه لکه دې چې لکه ما خو ته مخکې دا خبره نه لګړې خو دې چې تا ویلې دي جو صحیح نه زب سوچ وکم او خپل ملګرو نه پتا پوښتنه وکم چیرې ته موږ دې ویلې لیکین دی ویلي دا خپل ملګرو نه تاسو کو سوچ فکر وکړو چې سبا استاد نه تاسو کو چې لکه دا ورو زائده کم دي هم دوا نا اور دې اليوم تنساها مطلب دا دی چې لکه تا بیا دا خبره دې رکړه پرو مې ورته ویلو چې نن دې رکړه نو حالت دې دا حیران شو خو په نه شو په استاد په خبره باندې وی چې لکه پرو مې تاسو کو نه ماته وی چې تاسو بیا د ما تاسو کو او جنن مې تاسو کو چې اليوم تنساها ته بیا دا خبره یې رکړه پوه جو بیا خپل ملګرو ته پوښتنه کوي په دې خبره اتر نه پوهیږم وړو موږ به ځان نه پوهیږو سبب دې بیا ته پوښتنه کوم دې بل پیرا باندې لاړو دا وې دا قابل شاګرد نه کړي چې په کم ټکی باندې پوه نه شي نو استاد نه لګا ته پوښت کوي کنه هيو سو په شان لګانی چې بس چې سوي جو وای مړه بس ټیم واسه ټیم پاس کو په درې پیرا باندې بیا د استاد نه پوښتنه کوي لکه پوه شو نه ما بیا راته وای حروف زائده کم دي نو اورته وي هوایت سمعانا څه ورته وي هوایت سمعانا مطلب دا دی چې لکه زما وي غټه خزو خوږي جو هغه کوي ځه وشو نه راته بل وي چې دویو پیرا مې تاسو کو دې سره راته وي بل پیرا مې ته چې اليوم تنسا نه راته پکې دا وي او جالب دې پیکا کوم ته شو کنه چې لکه دا خدای ماته سب بل خبر وکړه سټیشن بدل کو نا استاد دې چې بچي خبرګه کوم درې ورځې مې ورته وي سألتمونيها اليوم تنساها هويت سمعانا دا ټول چې نه دا د حروف زائده مجموعي دي حروف زائده دا کدي واښوي دا سین ده حمزه ده لام ده تا میم واو نون یا ها الف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا غلط سین دا حروف زائده دي دا څه دي حروف زائده سری دا حروف زائده سو مجموعي دي درې سو مجموعي دي درې نمبر 1 سره سألتموني ها بعد وما اليوم تنساها او درم هويت السمعانا واښو مې منه هويت السمعانا هلکه پوښوي ولدغه د حروف دي دا په دې کوم راغلي حمزه پکشته کنيشته لري بګي لامو یا واو میم تا نون سین الف ها شته بګي ټول بګي کنه دا غلط حروف په دې کوم دي ها پکشته واو یا تا او بیا الف لام سین میم حمزه او نون دا حروف دي بګي هغه پوښتنه مې معنی ها دا سړي دا حروف زائده دي وځه حروف زائده د دې مطلب دا دی چې وګورئ دا بولی کې بیا ځان په کتاب کې شته لا سألتموني هشته نو په بولی کې کتاب کې بیا موږ څه وکړې ماته د دې حروف زائده مطلب دا دی چې په کم ځای کې زائد حروف راغلي دي زائد حروف راغلي دي او هغه زائد چې دا مکرر نه وي په کم ځای کې زائد حروف راغلي وي او هغه زائد مکرر نه په دې لسو کې خامخای او په دې لسو کې ګوره وسه نصرتم په دې کې څه زائد دي تا او بل څه وای بګه تا او میم شته بګه نه ضربتن تا او نون سره تا بګشته کنه نون بګشته کنه د څه ګوره ضربو په دې کې څه شی زائد ده واو شته بګه کنه نو په کوم ځای کې په کلمه کې زائد حروفي په دې باندې په کوی په کلمه کې زائد حروفي او زائد مکرر نه وي نه او د دې له حروفونه خامخا راغلي خدا مطلب نه نه چې په کوم ځای کې ته دا حروف نه او ته وی چې دا بزایدي لکه اوس ګوره سمعات ته چاول کو وای چې لکه په دې کې ماته حروف اصلي او زائد وکایا ته دا سین چې نه کنه دا پکې زائد ده میم پکې زائد ده او عین پکې دا اصلي ده ولې زائد ده ځکه سین او میم په دې حروف کې راغلي نو دا ولاله ده نو چې په کم ځای کې زائد راشي او هغه غیر مکرر وي زائد راشي او زائد وي نو دا په دې له حروف کې خامخا وي د دې له حروفونه نشي کېدی دا د دې نه جدا نشي کېدی خدا مطلب نه نه چې په کم ځای کې دا حروف نه اوته چې هغه دا زائد دي په دې خبره باندې پوه شوي نو د حروف زائده څو تقسیم دي مې دوه تقسیم دي اولنې تقسیم حروف زائد مکرر او زائد غیر مکرر زائد مکرر څه دی چې کم حرف زائد وي هغه دوه پیری راغلی
کم هو زائد یا سو بیر راغلی دو بیر راغلی او زائد غیر مکرر چې کوم حرف زائد وي او غیر داغه به مکرر دو بیر نه راغلی نو زائد مکرر او غیر مکرر پر دوه خبرې دي یو خبره ده چې زائد مکرر دا په 29 حروف کې د هر حرف نه راتلی شي دا اوس ګوره دلته کې څه شی زائد دی با لګنه او با په دې حروف کې شته نشته پکې دغه فعل عین سی واره نو عین په دې حروف کې شته نشته لري ضرب کې راسی واره را په دې کې شته نشته لري نو زائد غیر مکرر دا زائد مکرر دا د حروف تهجید هر حرف نه راتلی شي خو زائد مکرر چې دا د دې لپاره څو حروف دي لس حروف دي او چې دې مجموعه سره حویت سمعانا سألتمونیها او اليوم تنساها دا درې وړ خبره دا بیان دي صحیح شو او بل دویمه خبره دا چې کله زائد مکرر وي نو په کم ټکی چې پکې مکرر دی نه هغه په میزان کې هم هغه ټکی چې دا به مکرر راځي لکه کبره د عین کلمې مقابله کې مکرر ولر لاندې په میزان کې به فعل او کله لاندې راونو لام کلمې مقابله کې دوه حروف ته چې راغلي نو موږ به بیا وایو چې دا لاندې چې نه دا په دې لام کلمه به دا به مکرر دي په دې باندې پوه شئ دا پوره ده یو تقسیم پوره ده کنه دا بل بسوه ما پوره ده صحیح ده تاسو واړو یو 15 منټه بیا تاسو سره بل سبق وایم